اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د پاره دا د خوشحالۍ او خبره ده ستاسو چهرې لیدل زما د پاره د سیدی څنګه چې حدیث کې راځي کنه اذا رؤوا ذکر الله خ خلق نه خدا ده جن کې دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. نو په دې غریزه علاقه کې د دومره لري ستاسو د چهرونه ما خپل رب او د رب کلام رایات شو او دا د خوشحالۍ او خبرې د دې پروګرام چې کوم درې خبرې دي. نمبر 1 بعض خلکو ناظره کړي ده کنه جی. نمبر 2 بعض خلکو حفظ کړي ده. نمبر 3 بعض خلکو ترجمه کړي ده. دا قرآن یو کتاب دی او دا زما ستا د پاره د سمجاولو د پاره تاسو هم چې په کم از مکه ما ته اوسو کنه د دې ځمکې عمر چې دی دا نه ده ٹھیک دی د دې ځمکې ټوټل ایج چې دی هغه 2.5 کاله دی. داسې ساینسي تحقیق ته مې بي چې دې نه زیاته کمی دا ځمکه سسپینډډ ده داسې ځوړنده ده دا په څه شي پرته نه ده. دا روټیټ کېږي داسې چکر لګوي په 24 غنټې کې یو چکر پوره کوي او د دې سپیډ دی 1000 میل فی غنټه پر رفتار سره. نو په 30 غنټې کې دا سفر پوره کوي او دا د موسمي لحاظ د بدلولو دپاره یو بل چکر لګوي او هغه دی 66000 میل فی غنټه په حساب سره او هغه په کال کې پوره کوي 365 دن کې. په دې ځمکه ما ته چې زموږ بابا چې دې ځمکې ته راغلی و آدم علیه السلام د هغه تقریبا 10,000 سال کېږي ټوټل چې څومره وخت ممکنه ده مې بي چې 10,000 خواوشه نو 2.5 ساله او 10,000 سال دی نه مخکې دلته څوک و وایي چې په دې ځمکه باندې مخکې خلق چې و هغې ته به پیریان وي جن او کله چې الله تعالی د هغې د ختمولو د خلافت د ختمولو فیصله وکړه او د انسان نو زمونږ بابا پیدا کو آدم علیه السلام او د هغه د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه فوراً بعد چونکې هغه انسان د انس نه کا انس مینې ته وایي نو د هر شي نوم چې دی د هغې نه مخکنی ټکی په هغې ګواهي کوي چې په دې کې څه چل دی. لکه دا ګیلاس چې دی دی په خپله نه ړقېږي دې ته جمود وایي دې ته جمادات وایي او هر هغه شی چې ړقېږي حرکت کوي نو هغې ته حیوانات وایي ځکه د حی نه دی او کم شی چې د وړوکي والي نه غټېږي هغې ته نباتات وایي ځکه د نمو نه دی. چا بل کال زه راغلی وم دا بوټی کته و او اوس چې زه په دې لار تلم دا اوچت شوی دی دی نمو کړې ده دې وجې نه دې ته نباتات وایي او په چا کې چې محبت وي هغې ته انسانات وایي. نو انس په ده کې و نو د انس دپاره یې وله بیبي پیدا کړه چې هغې ته هوا وایي. وخلق منها زوجها لیسکن الیها چې سکون ورته میلاو شو. نو زمونږ بابا او زمونږ نیا دواړه دنیا ته رالل خو الله ورته وایي چې ګوره کوم ځای چې خورئ حیث شئتما دلته چې کوم ځای اوسئ هلته اوسئ چې سن خوښه یا خورئ البته یو کار به کوئ ولا تقربا هذه شجرته یو ونه د هغې له به نه ځئ او چې کوم شي نه تاسو وکمنې کړي نو هغې ته به ډډه کېږي. د هغې یو سړي یو ستاسو به یو حکیم صاحب حکیمان تاسو ته ډېر دي نو هغه وله دوایي ورکړی وی په دې به ښه شئ خو سپمۍ ته به ګورې او دا نسخه به خورې خو چې پړه کې چېرته بانګي را نه شي نو هغه به حکیم صاحب هغه دوایي خو ما خلاصه کړه خو بانګي خو زما د ذهن نه نه وته نو تا چې څوک د بانګي نه منې کړي بیا به یې د بانګي رډه نه نه وځي. نو آدم علیه السلام هم هلته ګیر شو نو هغه د دې نه مخکې چې کله یو سړي ته خلافت ورکوې که نه نو دا به راته اوس تاسو وایي چې زموږ د وزیر اعظم شي دا فوجونه د پولیس ټول ولاړي نه ورته یو شی پیش کوي ته څه وایي؟ نمبر 1 بل ګارډ
ګاډه فانر. نو ګاډه فانر ورته فرشتو پیش کو او سجده ورته وکړه. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، تاسو ورته سجده وکړئ. دس واز اے سارټ اف ګاډه فانر چې تاسو دا ومنئ چې دا خلیفه دی او زما نایب دی. خو یوه خبره ده چې وعلم الآدم اسماء کلها، دته دا ګاډه فانر به ځکه پیش کوئ چې ټیسټ به زه مخ کیلم. نو ویې تاله د دې نوم درځي؟ نو هغوی وی نه. نو ادم ته یې دې نوم درځي وی او وی دې ته ونه وی. نو بیا ورته یې دې نوم درځي؟ نو وی نه. نو آدم علیه السلام ته ته څه وایې؟ وی دې ته بینر وی. یعنې د هر شي نوم یې ورته وښوو، دې ته ستن وی. نو علم آدم الاسماء، کو نومونه یې ورته نه وی ښوولی نو ما به څه وی؟ زه ورته هم دا ګیلاس راکه، بیا به ورته ما څه وی؟ دا راکه. نو ده به ما ته وی چې دا والا، ځکه نوم به نه و که نه. نو چې کله نومونه یې زده کړل دې ته نامنکلیچر وی. نو که د څاروو دلته به اواز که دلته د څاروو نومونه یي نو دې ته به بیا بیالوجي وی. او که دلته د بوټو نومونه یي دې ته به باټني وی. او که دې ته د غرونو نومونه یي او دغه یې نو دې ته به جیالوجي وی. ته ویلی شي چې آدم علیه السلام ته ټول علوم وښول. دا چې دی اوریجن دی، دا انزرشن دی، د دې ځای نه جوړېږي، د دې نه دا څیزونه جوړېږي. نو ما تا ته وښوه چې کله ته علم زده کړې، که هغه د نباتاتو علمي او که هغه د سولر علمي. تاسو لیدلی دی خلک اوس به څه ګزاره کوي؟ په سولر انرژي ګزاره کوي. چا به په دې باندې کوشش کړی که نه؟ داسې په مفتو کې خو نه یې راغلی. نو خلک وایي چې شهباز شریف بجلي ګرانه کړه. وایي مړه ګرانۍ به وي، ما څه لګولی دا راته تاسو وایئ؟ سولر دې لګولی. سولر چا زده کړی؟ دا وعلم آدم الاسماء کلها. ولې چې انسان له خدای خپل بچی کم بچی ورکاو، نو انسان بچی د ټول نه نالایقه، د ټولو نه کمزوری. د بیزې بچی پیسکورې ته تکړی، ځکه پیسکورې چې وشي پاسات پاسي او د مور دغه له لاړ شي. او د انسان بچی د 2 کالو دپاره، د 2 کالو پورې یا د 3 کالو پورې د مور پلار په رحم و کرمي. خو منګه څه جوړ کړو؟ الله پاک وایي ما تاسو رستلی یې من بطون امهاتکم، د میندو د خېټو نه. څنګه؟ لا تعلمون شیئا، تاسو په هیڅ نه پوهېدئ. سب سے زیادہ جاہل بچہ انسان کا ہوتا ہے. خو تاسو لمې څه درکړل؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئده، تاسو لما 3 څیزونه درکړل. دې 3 ته لرننګ ټولز وایي. په دې باندې به ته زده کړه کې. یو ته وایي غوږ سمعه، نو غوږ بږدې. نو چې غوږ نږدې نو بیا به خبره نشي زده کولی. دې وجې نه چې چا پرایویټ بی اې کړی نو پرونونسیشن یې غلط دی، نو هغه بیبي ته بابي وایي. او چا چې ریګولر کړی د هغه پرونونسیشن صحیح، ځکه چې هغه غوږ یې ښیي. نو موږ دا پښتو په غوږ یخې مور ته هغې نه زده کړې ده. نو اردو زمونږ ټیک، پښتو زمونږ ټیک ده. او اردو زمونږ یو بابا به هغه په اردو کې ویله وی میرا قوم میرا قوم. نو هلته یو پنجابی یا یو دغه زبان ناس و، نو هغه ورته خان صاحب قوم مؤنث ہے، نو هغه ورته آپ کی قوم مؤنث ہوگی، میرا قوم ته مذکر. دا د اورېدو فرق دی. وجعل لکم السمع، دلته چې کومو کسانو قرآن یاد کړی دی دی غوږ یې ښی ځکه یې قرآن یاد کو. کومو کسانو چې ناظره ویلې ده دی کتلي وته نو ځکه یې ناظره وویله. او افعده تینکینګ پاور، د سوچ موقع چې کومو خلقو استعمال کړی د هغې ترجمه وکړه. چې کله دا 3 لرننګ ټولز ته استعمالی نو ته د خلافت قابلې. بیا به فرشتې ته سجده کوي، ادروایز تا ته نه کوي، ځکه هغو خو ټیسټ پیل کړی و. نو هغه یې اوس ورته سجده وکړئ، پروټوکول ورکړئ، دا د خلافت قابل دی. خدا آدم علیه السلام و چې دنیا ته راغی نو هسې مثالي په طور ته چې د دې نالپورې ته خپل بچی ولېږه چې ورشه لکه پلانی شی راوړه او هغه ښه بچی نه غوږ نه ږدي خو منډه کوي. نو اکثر ورته پلار وایي یې لکه څه منډې وخې راوګرځه که نه. نو چې منډه کوي چې الپورې ته لاړ شي نو یو ځای بل ځای ګرځي. وایي ولې؟ وایي دادا راته وایي چې په منډه ځه. نو وایي رالمه خو اوس رانه هېر دي چې څه لی رالېږلی. نو هلته چېرته غفار به وي. نو هغه ورته وایي ما ته پته ده ستا پلار زما دوست دی، سبا یې میلمانه دي، د ګډ غوښې لی رالېږلی، خدای دې خوار نه که. نو هغه دې بابا ته هغه غفار به یې ته دعا وکړي خدای دې خوشحاله که. وایي زه خو په دې دغه راوښتی وم تا راته ووایي. نو آدم علیه السلام ته یې څه وی؟ فاحبطوا منها جمیعا، کوش شئ. جواب غریب خو کوش شوی دی. نو چې کوش شوی اوس به څه کوي؟ ورپارې خطا دی. نو د برې نه پې بل تره راغی نو ته څه وایي؟ فاما یأتینکم مني هدی فمن تبع هدایا
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ته دې لره لېږلی چې شاته وروسته ستانه یو هدایت راغلی، هغه هدایت به فالو کې. چې هدایت فالو کې نو پتا به دوه مرضونه نه راځي. خوف ته په انګریزي کې انزایټي وایي. دا څومره خلک چې ویلیم او لیکزوټینل ګولۍ خوري دې ته انزایټي ده، او د بل ته حزن ته ډپریشن وایي. دا ټریپټینال میپټینال چې خوري زموږ د مزغو ډاکټرانو ډېر شي مریضان دي، دا یوازې په تعویذونو نه ښه کېږي. دا ولې خوف او حزن، خوف او حزن به الو نه چې د دې تابعداري به کوې، د دې نه به ځان خلاص کې. دا تاله راغلی چې ما دا تاله درکو، که دا دې وکړو نو ویل اینډ ګوډ، که دا دې ونه کړو نو کله به یو ډاکټر له ځای کله بل، چې بیا نه کېږي نو بیا به ستاسو دې ځای نه سوم دی حکیم صاحب چې پکې دی بیا مارتونګ ته راځې، هلته به کوې او که نه بیا به کوډې کوي. چکې سر استاد کوډې کولی شي، سوچتی چکې سر استاد چې کوډې نو بیا به کوډې کوې، جو په کوډو پسې به ګرځې. دا په کوډو پسې چې ګرځي دا اول ځکه ګرځي چې دې فالو کړی نه قرآن. نو قرآن چې الله راولېږو نو به حفاظت کوي. تاسو به فیسبوک وغیره د سوشل میډیا استعمال کړي، په دې کې د حفاظت دوه طریقې. کله چې یو میسج تا ته راشي اته ځان سره ساتي، هغې ته موږ څه وایو؟ اس نه شروع کېږي، سیو. نو الله هم دا سیو کاو. د سیو کولو دوه طریقې زموږ سره. یو وایي موږ سافټ کاپي ما سیو کړې ده، که ته څه غواړې هغې بلې کاپۍ ته څه وایي؟ هارډ کاپي غواړې زه به یې تاله درکړم. نو الله تعالی سافټ کاپۍ په صورت باندې قرآن د حافظانو په برین کې سیو کو. دا حافظان چې دي د دې دا مازغه چې دی دا کمپیوټر دی، په دې کمپیوټر کې سافټ کاپۍ دي او دا داسې په مفتو کې نو راغلي. کله چې حافظان وفات شو، شهیدان شو، نو بیا رسول الله صحابه سره فکر پیدا شو، نو هغوی هارډ کاپي تیارول غواړي. نو بیا کتاب راواغستو، نو دا مصحف چې دی دا بیا عثمان صاحب په وخت کې اخري بیا تیار شو. نو گویا چې دا څومره حافظان دي، دا څومره ناظره ویلې ده، دا په حقیقت کې د قرآن بریګیډ دی. دی باندې قرآن حفاظت الله کوي. او دا سافټ کاپۍ دي او دا په المارۍ کې چې پرتې دي دا هارډ کاپۍ دي. د دواړو به غم کوو. که یو سړی ولګي دا سیزي چې زموږ سره سافټ کاپي شته، که سافټ کاپۍ والا راله څوک وجني، لکه په جنګ یمامه کې وایي چې په سوونو 1200 حافظان شهیدان شو، د هغو سره غم شو، نو هارډ کاپي ولا تیاره کړه. او چې هارډ کاپۍ خرابې کړې نو مامون الرشید چې کله هغه یهودي دی نو ډېر ښکلي لیکل کوي. نو قرآن لیکي، پخوا خو دا کمپیوټر او ټیپونه نه و، خلکو په لاس لیکل کول. نو د غفار صاحب هغه ستا استاد نصر ما ډېر ښکلی خط چې نو حبیب استاد صاحب په شادي که نه څوک، نو هغه هم د حبیب استاد په شان ښکلی لیکل کول. نو د مامون وتړه وشو، نو هغه ورته ته مسلمانېږي ولې نه؟ یاره وې زما زه یهودي یم او دا یهودیت مې خوښ دی. ښه ده. بله ورځ یو دغه طواف کاو مامون، نو هغه هلته هغه یهودي په طواف کې و. نو ورته یې لکه تا ته ما افر کړی تا ولې نه کاو؟ هغه ما هارډ کاپۍ راواغستې، تورات مې ښکلی لیکلی و، خلق به راتو اغسته به یې غلط مې لیکلی و، څوک پرې ډوپویدل نه. وی په قرآن کې مې زور زیر غلط کو، د الحمدو په ځای مې الجمد ولیکو. چې معمولی چړی به راتو وی به چې دا خو غلط دی. وی زما یقین وشو چې واقعي دا قرآن د الله کتاب دی. نو ما کلمه ووی. دا کم کسان چې تیار شو که نه دا ډېر قیمتي کسان دي. دی څه دي؟ دی د قرآن د حفاظت بریګیډز دي. کم خلق چې لیکل کوي، کم خلق چې تفسیرونه لیکي، دی هارډ کاپۍ لیکلي دي موږ له. کم خلقو چې حفظ کړی، کم خلقو چې علم یې زده کړی، دی زموږ لپاره سافټ کاپۍ تیار کړي او په دې طریقه باندې قرآن محفوظ دی. وایي د قرآن په باره کې دا زه به ډېر اسانې خبرې تاسو ته کوم او تاسو به په هغې باندې پوهیږئ چې قرآن په باره کې 4 خبرې به فیکټس دي، حقیقت دی، د دې ته دغه نشي کولی. نمبر 1 دا ده چې که څوک د دې مقابله کوي نو نه شي کولی. قل لأن اجتمعت الانس، دا نور را سره به تاسو وایئ، والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. که دا ټول جمع شي نو دی نشي راوستی. دا ما تا ته نه دی ویلي، مونږ خو چاړاګان یو. دا قرآن چې نازلېدون د عربو او عرب په دې باندې ښه پوهېدل او په عربو کې قابل سړی چې و غټ شاعر و، امرؤ القیس نوم یې. نو امرؤ القیس غونته کې شاعر یو ځای یي او هغه مقابله نشي کولی. وایي دی دومره زیات قابل و چې د دا مخالفین چې شاعران یو بل سره نه لګي که نه،
څنګه د سیاسي لیډرانو نه لګي داسې د شاعرانو یو بل سره نه لګي. نو دې شاعرانو وایي چې یاره دی خو راپرځېږي نه خو وجل غواړي جو چېرته یې بولی دی لرې ځای ته. نو ګوره چې کوم ځای ته به یې بولی هغه وخت خو پیاده سفرې وې نو اوس یې وجني. نو چې وجني دی خو پوه شو دی اوس ما پرېږدي نه او د ده لوڼه وې. نو دا امرأ القیس هغو ته وایي ګوره تاسو کو ما وجنئ که نه نو خیر دی ما ووجنئ خو یو کار وکئ او هغه دا ده چې تاسو داسې چل وکئ چې زه تاسو ته یو شعر وامه او زما لوڼه دي او که تاسو زما لوڼو له هغه شعر ووړو تاسو له به ډېر زیات انعام درکړي. نه خو پیاده سفر یې وي دی به چېرته 2-3 کاله پس هلته ځي. نو هغه شعر چې ورته هغه ولیکو نو ډومبنی دغه یې ورته وکړو وی چې تاسو یې کې چې یا بنتین امرأ القیس ان اباکما اے د امرأ القیس لونو ستاسو بابا. بس دی د پیسو په تمه خور سړی ځي دی هم قتل کړی دی اوس هم پیسې غواړي. هغه یو سړي مرګ کړی چې مرګ یې وکړو نو بیا هغه دغه ته او موږ خو ته خبر چې دا مرګ ده کړی وروسته د بیا خبر شو نو بیا چا کتل نه هغې جنازې له دغه ورکو اوږه ورکړه او بل و چې شاهد ډاکټر صاحب یې وژلی و نو هغې زوی جنازه وکړه بیا په تکبیرونو کې خطا شو. نو دی اوس هم مرګ کړی دی او هم د هغه د لوڼو نه پیسې غواړي. نو کال 2 پس یې رسېدلي نو ور یې ورته ټکولی وی باباجي ولې وی ستاسو بابا چېرته دی یاره وی 2-3 کاله شوي چېرته تللی دی واپس رانغی په هغه ورځو کې خو موبایل نه و چې اطلاع ورته ورشي. یاره وی موږ سره په یو ځای کې ملاقات شوی او موږ ته یې دا ویلي و چې دا یو کاغذ دی دا به زما لوڼو ته واوروئ. دی خو د پیسو په تمه دي او خو انټیلیجنټ وې هغه خو هم د شاعر لوڼه وې او هغې هم شاعرانې وې. نو چې یو قوم دومره انټیلیجنټي او دومره ذهیني نو هغو وې ښه وې دا درته ویلی و وې ته زموږ د پلار قاتل یې اجو ونیول. وې دلیل څه دی؟ وې دلیل دا دی چې زموږ پلار چې کوم شعر دته ویلی و د هغې به بله د بلې ته څه وایي قطعه نه یو مصرای نو بیا بله مصرای که نه. نو د دې بله مصره صرف دا جوړیږي قد قتلا ان اباکما قد قتلا فقاتلا لداکما دا دوه چې ولاړ دي دی ووجنئ. ګوره د دومره انټیلیجنټ خلق هغې خلقو ته قرآن وایي چې کو تاسو پیریان او ټول په شریکه راځئ هغې مقابله نه وکړې. دې وجې نه انا اعطیناک الکوثر چې هغې ولیکو نو خلق اریان شو ما هذا قول البشر. یو په ذهن کې دا کېدی چې د دې مقابله چا نه ده کړې. دویم نمبر خبره چې د دې یو حقیقت دی او هغه دا دی چې د دې کې تحریف ناممکنه دی دا څوک بدلولی نه شي. څنګه چې ما تاسو مامون الرشید او د هغې یهودي خبره وکړه دا د هغې لپاره یو بل ثبوت دی. دریم د دې حقیقت دا دی چې دې کومه پیشنګویي کړې ده هغه صحیح ثابته شوې ده. لکه د هغې غټه ثبوت چې و هغه چې زه وایم څه به راسره تاسو وایئ ځکه چې تاسو اکثر عالمان حافظان یې نو هغه څه وی چې غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. نو بضع سنین څه ته وایي؟ وونه د لسو نه کمي نو نه مکسیمم شو که نه. نو په حق نهم کال چې راغی هغې پې دغه یې خو شرط پې کېښود او هغه ورته وی چې شرط دې بړاو کا اوښان ترې ډېر کا حقه وشوه چې کومه وه. وی فی ادنى الارض ویلی و ادنا لاندې ځمکې ته وایي دا کراچۍ نه ده وایي دا د سمندر نه لاندې ده او دا دغه چې ده بمبایي دا هم د سمندر نه لاندې ده. نو سمندر دا سطحه چې اوچتېږي نو ما تاسو ته په چکیسر کې خیري او کراچۍ او دغه به خدای دې نه کړي او به ډوبه شوي ځکه زموږ ټول خلق هلته دی. نو ادنى الارض اوس ساینسي طور چې په کومه ځمکه کې دا جنګ شوی هغه اوس ثابته شوه چې هغه د سمندر د سطحې نه ډېره ښکته ده. نو د قرآن یو لفظ و چې د کم پیشنګویي چې شوې ده هغه غلطه نشي ثابتولی. او څلورم نمبر حقیقت دا دی چې اس کی محبت تم کسی کے دل سے نہیں نکال سکتے. په دې چې کم خلق مین دی اکثر د جوارګرو زامني اکثر د لوپرو زامني هغوی زه حفظ کوم پلار یې پې خوشحالیږي وایي زه خو خدای په شرابو په کبابو اړولم خره وایي زوی خو مې حافظ دی. او د دې مینې غټ ثبوت د افغانستان مجاهدین دي او اوس نن سبا د فلسطین مجاهدین دي. په فلسطین کې چې کوم مجاهدین دي زمونږ لیټرسي ریټ ما ته چولو 60% دی د پاکستان 60 یا 54% دی او د فلسطین لیټرسي ریټ چې دی یعنې چا چې سبق ویلی دا 100% دی.
فلسطینیانو ټولو سبق ویلی او څومره مجاهدین چې دي چې حمله کړې ولول په اسرائیل باندې په هغې کې 60% د قرآن حافظانو اوس هم د هغې مجاهدین د قرآن حافظان دي د برې نه چې ورته تاسو چېرته ویډیوز کې کتلي د برې نه چې ورته ایډ ورته وایي نو ښکته هغې تلاوت کوي نو اس کی محبت آپ لوگوں کے دل سے نہیں نکال سکتے نو دا قرآن دا پروگرام چې په ذهن کې دا یي دا څلور خبرې زه تاسو ته کوم مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی اس کی پیشنگوئی ہمیشہ سچ ثابت ہوئی اور چوتھی بات اس کی محبت آپ لوگوں کے دل سے نہیں نکال سکتے ډېر خلق دی چې ته یې زره پسې قرآن راوړو وایي نه 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 قرآن به را پسې نه راوړي د هغې نه د دې محبت او بله دا چې دا چا په صحیح معنو کې پېژندلی و هغه به یېرو نه د ټولو نه اول چې چا پېژندلی و هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه په بر صغیر کې د قرآن ترجمه ګناه و هغې غریب چې د قرآن ترجمه شروع کړه نو د کفر فتوی پې ولګېدې د شاه ولی الله نه پس اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغې نه پس مولانا مودودي د هغې نه پس بیا معارف القرآن والا ستاسو په دې علاقه کې چې د قرآن کم عالمان دي دا څومره چې دي په دې کې لکه اوس چې ګوري وایي لکه پلانی ښه عالم دی وی ولې وایي دا د عنایت الرحمن صاحب شاګرد دی وی پلانی ښه عالم دی ډېر ښه پوهېږي وایي دا ګوهر رحمان صاحب دغه کړی دی دا یو ټیم دی چې دا د مخکې نه تیار دی دا الله تعالی د قرآن دپاره خو په دې کې د یو څو کسو اقوال به زه تاسو ته وایم یو په دې کې مولانا مودودي دی الله دې په خپل رحم وکړي هغه ډېر زیات نالج و ورسره خدای وله ډېر زیات دا لدوني علم هغه سبق چې وي نو هغه استاد د هغه نه قابل نه و لکه مثال په طور د 18 کالو په عمر کې یا د 18 شو کې د هغې ګر کې ته الجهاد فی الاسلام لیکې الجهاد فی الاسلام چې اوس هم ته ګورې ته به حیران شي چې خدای دې سړي له خدای پاک کم نالج ورکړی نو هغه په خپله چې کوم الفاظ ویلي دي د قرآن په باره کې نو هغه دا الفاظ و هغې ته لږ تاسو غوږ کېدی میں قدیم اور جدید فلسفہ پر اچھی لائبریری اچھی خاصی لائبریری اپنی دماغ میں اتار چکا ہوں خدا څومره چې دي څومره فلسفیان چې دي د قرآن یو غټه خوبي دا ده چې دې کې لاجک دی ځکه رسول الله چې دنیا ته راته د ده نه مخکې هوښیار خلق راغلی او د هوښیارو خلقو یو دوه نومونه ظالم یو څه به تاسو وایې یو افلاطونو یو سقراتو بل څوک زنده آباد بل ارسطو بل کنفیوشس دې خلقو دا فلسفه دومره کامیابه ده چې اوس هم فلسفې څوک سبق وایي د هغو اصول کوي او رسول دا قبل مسیح کې راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن پیش کو دا د دینه پسو نو دې وجې نه هوښیار خلق اکثر د فلسفې کتابونه ګوري او مولانا مودودي ما د فلسفې ټول کتابونه کتلي لیکن جب میں نے قرآن کو دیکھا نو زه وی حیران شوم وی نټشه مارکس کانٹ اور ہیگل مجھے بچے نظر آئے دا غٹ غٹ فلسفیان چې دي ما ته واړه ښکاره شو او بیا میں نے اس کو شاہ کلید سمجھا زما دا خیالو چې دا څه شی دی دا ماسټر کی نه ټول ګاډي چې پې دغه کېږي یا ټولې دروازې پې کولاویږي نو په دې قرآن باندې د زندګۍ ټولې دروازې کولاویږي او دا به زه اوس تاسو ته ثابته کړم چې کمې کمې دروازې پې څنګه ثابتې څنګه کولاوې یو بله خبره چې دې قرآن په باره کې چا کوم ډېر هوښیار سړی و هغه علامه اقبال و ته به اریان شې علامه اقبال ته د هغه دا برید چې رایات کې د هغه د حجامت چې رایات کې بیا چې هغه د قرآن سره دا مینه رایات کې او هغه د طالبانو ته چې کومې خبرې کړي نو ته به حیران شې نو ځان ته ګورئ او د هغه د الفاظ ته ګورئ ای که می نازی به قرآن عظیم ای حافظانو او ای ناظري چې ویلې ده چا او ای مترجمینو تاسو چې په دې قرآن عظیم دوره ناز کوئ او تاسو د ځان سره میلونه راوړي ځان ته به یې اچوئ دې ماحول ته ګوره که نه او ستاسو میندې او دغه په کورونو کې خوشحالیږي چې سبق یې ووی او تاسو دلته کې په دې دیهات کې خلق را جمع کړی دی او د بونیر نه واله د پورونه پورې ټول خلق ناست دی او شپې تیاره را روانه ده او ګیرونه دي چې واپس به څنګه ځي ایک می نازی به قرآن عظیم ورپسې دویمه مصره څه وایي وایي تا بکې در حجرها باشې مقیم تا چې دا قرآن ووینې په کوټګو کې به تر څو پورې ناستې په کوټګو کې به ناستې لنی دا به ته پاسې دا به ته خلقو ته ښې دا به ته خورې دا به ته نافظ کې دا دوه درې خبرې ډېرو ضروري دي اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کو پھیلانا اور پھر اس کو نافذ کرنا نو علامه اقبال ګوره په یو وخت کې څه وایي ته په پټکي نه خلاصېږې او ته په
چې ځان ته امیل واچې په دې نه خلاصېږي تر څو پورې به ته په ګوټ کې ناسې وایي څه چل وکړه در جهان اسرار دین را پاش کن د دې دین چې کومې پټ رازونه دی خواره که هغه ځای په ځای خلقو ته ورسوه ځکه په دې کې ډېرې خوږې خبرې دي نکته یې شرعي مبین را پاش کن په دې کې ډېرې ښکلې نکتې دي دا خلقو ته وښیه نو د دې نه دا پته لګي چې زما ستا په ذموارو کې یوه ذمواري دا شوه چې موږ به دا قرآن چې دی د دې د حقوق به ادا کوو یوازې دا د ویلو نه و نو بیا دغه زموږ یو ملګری دی هلکه دغه هلکان به خبرې نه کوئ که تاسو خبرې کوئ چې بیا زه بس کوم خیر دی غواړې دي بیا د دې قرآن په باره کې موږ یو ملګری دی ممتاز مفتی ممتاز مروته تاسو لیدلی چېرته او نو هغه یو خبره کوي دا قرآن چې دی که نه نو هغه یو الفاظ وی اللہ کی آخری شریعت کی آخری کتاب ہے افراد کی اصلاح بھی کرتی ہے اور پوری ریاست کی اصلاح بھی کرتی ہے یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آیا یہ نفاذ کے لیے آیا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا د دې وجه نه په دې قرآن کې چې کومو خلقو ایکسپیرینس حاصل کړی نو هغې عملي طور خو ته باسې پوهېږي چې دا قرآن والا دی زموږ یو ډاکټر صاحب نثار صاحب نوم دی پرې خدای دې ښه ساتي نو هغه به وی چې زه پلانې وینم نو قرآن را یاد شي زموږ د تبلیغ یو امیر په هاسټل کې وی چې کله پلانې وینم نو سې روزه را یاده شي په چا به تا ته سې روزه را یادېږي په چا به تا ته قرآن را یادېږي دې وجې نه ستا په ذهن کې دا یي چېرې قرآن تا ته چا په دغه باندې را یادېږي نو یو زنانه ده نو هغه روانه ده په لارې باندې نو ابل یو ورکه شوې ده نو بابا پسې وله مخې له ورغې نه بابا هغې زنانه ته وایي ګوره چې کله په قرآن کې سړي پوه راشي نو بیا هغه پریکټیکلي هغه هر وخت استعمالوي نو زه یې کراچۍ ته اوس وستلم یو عالم ته ما وی یاره یو زموږ یو میټینګ و او په هغې کې د ایچ ای سي هایر ایجوکیشن یو سیکرټري راغلی و ما هغه وی چې موږ پلانې دارالعلوم یونیورسټۍ ته بدل کو نو هغه ما ته په جواب کې وی موږ خو لامساس ګوره لامساس د قرآن اټکی استعمال کو نو دا بی چې ورکه شوی دی نو دا بابا ورته وایي وی ابۍ ته دلته څه کوې نو هغه ورته وایي چې من یضلل الله فلا هادي له ما ته یې زه ورکه شوی یم نو هغه ورته وایي د چېرته نه راغلی چېرته ځې نو هغې ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یو دی پوه شو نو ورته وایي د څو ورځو نه دلته ناست دی نو هغه وایي من ثلاثة ایام من سویها دی پوه چې 3 ورځو نه نو ورته وایي خوراک څښاک څه چل کوې دلته خوراک نشته نو هغه وایي هو یطعمني و یسقیني نو دی ورته وایي زه د باندې ډوډۍ خورم نو هغه ورته وایي فاتم الصیام الی اللیل لکه زما روژه ده نه ورته بیا وایي که زه ستا مدد کومه نو ځې زما سره ته بله خبرې ولې نه کوې نو هغې ورته وایي چې دغه چې دی زه سره ما سره ځې نو هغه ورته وایي چې وما تفعلوا من خیر ومن یفعل یجزه به خدای پاک بدل د هغې بدل درکړي نو هغه ورته وایي چې دا خو د روژې میاشت نه تا ولې روژه نیولې نو دی ورته وایي فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم وان تصوم ګوره په هغې کې خبرې کوي وایي دی چې بیا بوتو که نه دا ښځه پاک سوره کړه اول ته لاړه نو دی خو په تادی کې دی نو دی دا اوښه زر زر شړي نو دی وایي هش 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 نو هغه ورته وایي وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ډېر شور مه کوه او اواز دې ښکته که هلته چې ورسو نو هلته کې هغه خلق ونه وي دې دا قافله ده وي په دې کې ستا څوک دي نو دا ورته وایي چې بنین المال والبنون زینة الحیات الدنیا چې زما په دې کې زامن دي نو هغه ورته وایي نومونه یې څه دي اوس ورته ګوره نو هغه په دې نه مخکې استادانو یو خبره کوم استاد صاحب په لنډ په حال کې ونو هلکانو دغه امتحانو نو په هغې کې یو سوال راغلی نو استاد صاحب خپل دا شاګرد دی نقل ورکوي خو اوس ورکولی نه شي کیمرې لګېدلې دي نو هغه ورته وایي په سوال څه دی وایي کوئی 3 پیغمبروں کا نام لیکیے نو دی خو ته اوس ویلی نه شي چې دا پیغمبران دا نومونه دي نو ده ته پته و چې ده د ماماګانو نه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق نوم دی نو دی ورته ویل که د ماماګانو نومونه دې پکې ولیکه جو هغه خو اوس نالایقه دی نالایقه سړی په نقل هم نه پوهېږي جو هغه ورته وښو ماما وې او کراچۍ ماما یې ورته وې او میخې ماما یې ورته وې جو هغه پکې میخې ماما کراچۍ ماما نه کوي نو هغه وې نالایقه زري سره به څه کوې
دې ښځې ته چې هغې سړي وي چې هغو څه نومونه دي نو هغه وی واتخذ الابراهیم خلیلا اتخذ الله ابراهیم خلیلا او یا یحیی خذ الکتاب بقوه کنه او موسی وکلم الله نه پوه شو چې دا نمونه دي نو چې په تاسو کې بیا دوره صلاحیتي چې بیا د قرآن په آیاتونو کې دا ردي عالمانو تاسو زده کولی شئ ځکه چې د دې ما کیپیسټي وکته الحمدلله دا ډیر زیات سترانګ او مضبوط دي کم عالمان چې مضبوطي نو دې ته وایي کشجرتن یو خبیثه نه بل طیبه اصلها ثابت دا عالمان چې دي اصلها ثابت دي د دې زیلی چې دي هغه عنایت الرحمن د ګور رحمان صاحب دي نه وتی دي دا ډیر کلک دي نو کلک علم چې ته زده کې نو بیا بار سړی وایي چې دا ګوره چې هغه چکې سر والا دی کو ځکه دې اوپره علم نه دی نو ستا علم به بیا اوپره نه قرآني پیغامات دا دي چې دا به ته خلقو ته رسې که نه رسې لکه تاسو لږ سوچ وکئ دا قرآن اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا راوړی جبریل راوړی نه که نه یې راوړی نو لکه خدای به ورته څه وی هغه څه وی وما نتنزل الا بامر ربک ما بین ایدینا وما خلفنا په هغه په حفاظت کې موږ راځو نو چې جبریل ته ستا کار کېږي نو ځان ته ولې نه کېږي چې ته بیا نه رسې چاته ورپسې بیا چا موږ ته راورسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د زده کولو د رسولو دپاره 30 کاله چې تیر کړل نو په آخري ورځ یې څه وی چې حل دا بل به راته تاسو وایه هغه چې که په جنګ دغه کې په حجة الوداع کې خلقو ته څه وی حل بلغتو ما در رسولی څومره کسانو 1 لاکھ وکنه 1 لاکھ کسانو یکدم څه وی بلا انک بلغت وادیت الامانه ونصحت الامه تا وکړو نو لکه مطلب دا چې ګواه شو کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څه کړل اللهم اشهد اللهم اشهد خدای ته ګواه چې ما ورساو نو رسول الله را رسولی کنه نو بیا ما ته څه وی پل یبلغ الشاهد الغائب فیوچر نیشن ته فیوچر جنریشن ته به تاسو رسوئ نو دلته چې تا په چکې سر کې زده کو نو دا به اوس بونیر ته ته رسې نو دا به اخوا شانګلې پار ته به ته رسې ځکه چې دا خو ستا ذمهواري شوه که نه نو که تا چې چا نه دي رسولي لکه لږ غونته کې یونس علیه السلام څه چل کړی وی عذاب راځي د لږ وخت نه مخکې چې لاړ نو د څه خېټې ته تلی اوس ګوره د خدای پیغمبر دی او کم قوم باندې چې عذاب راتو هغه ټل شو نو چې ته دومره غټه غلطي کې چې ستا سره قرآن یې ته خلقو ته نه رسې نو چې ستا به سالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله کومه خبره کړې وه وان کادو لیفتنونک عن الذي اوحینا الیک لی علینا غیره کنه اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات که تا دا چلو کو نو تاله موږ ډبله سزا درکو چې ما تاله به سوره سزا راکوي دیو جنه موږ ته چې کومه سزا میلاویږي هغه سزا اوس کومه ده پوخا په بغداد کې تاتاری چې راغلی وو تاتاریانو که نه چې راغلی وو د خلقو نه سرونه پرې کړي وو د هغې نه یې منارې رخ کړې وې که نه څوک وه ماته نه د دې امت خلق وو که نه دا چې څه بچ دي دا د رسول الله په دوا بچ دي ځکه چې کله اسرائیلو نه کاو نو لاول په هغې باندې چې کله دغه راغی بخت نصر نو 6 لاک خلق په یو ځای وجلي وو او 6 لاک یې قید کړي نو 6 لاک لکه کلاشینکوف نه ټوپک نه نو وجل څومره ګران شو 6 لکه خلق وجل خو په ګټو به وجلي یا به په لختو وجلي که نه د دې نه بله غټه سخته سزا یي نو چې هغه یې وجل نو ما ته پکې سوي ځکه فضلتکم د هغو ته یې څه ویلي وو اني فضلتکم علی العالمین چې د هغو سره دا چل کوم زما ستا سره به چل کوي زما ستا سره یو چل وشو په تمام دنیا کې 57 اسلامي ممالک دي د حق ملګري پکې وفادار پکې څوک دي صرف د فلسطین مجاهدین دي او کم خلق چې د فلسطین مجاهدینو دپاره وینا کوي ستا د حرم امام ولم دعا نشي کولی او د دې وجې نه 2 دلایل دي زما ستا د شرم یو دا چې د امریکې سفیر وسوس ویلي چې د پاکستان حکمرانان دومره نالایقه دي چې دی په امریکا کې یوټیلیټي سټور هم نشي چلولی تاسو د خپل دغه ته ګورئ دا وزیر داخله نه څه نوم دی بیا اوس چې دی نقوي دومره هوښیار دی چې هغه وایي په دغه کې په د بلوچستان کې چې پنجابیان یې حلال کړه 10-15 وکنه دی وایي یہ ایک ہی سوچو کے کنٹرول کرنے کا کام ہے
ان ته سوچ وکړه مزدوران تللی دي او هغه حلال کړي دي اپسې کورونو ته ورځي هغه هر څوک چې دي خو کوي نو ته پې خفه نه نو دا ستا عقل دی و یو ایس ایچ او دا کنټرول کولی شي یو ایس ایچ او خو زموږ د کور غلا نه شي کنټرول کولی دغه به څه کنټرول کړي او بیا دا چې هغه وایي چې راشه لکه زما وزیر اعلی ته وایي چې راشه ګورو به او هغه وایي چې ګورو به او وایي پی ټي ایم باندې به پابندي او بله ورځ راځي او بیا اجلاس کوي نو ځکه خو امریکایي والا وی چې دې یوټیلیټي سټور هم نشي چلولی او بیا د ټول نه خفګان خبره چې د امریکای سرکاري وکیل زموږ په باره کې څه ویلي وی خلقو ته شهادت علی الناس ته به خلقو ته څخې ته ورته څخې ما ورته نسوار خو ولي که نه دی دوبی والا ورته په حج کې هم زموږ دغه پښتانه یو بل ته څه کوي اشارې کوي اشتیره سره نه بولی په سعودی کې پہ پابندی ده نو ہم نے لوگوں کو دین نہیں سکھایا ہم نے لوگوں کو نسوار سکھایا یا کک بیکس چې دا شی موږ له په دوره راکړه دوره به پکې تاله واپس درکړو وایي دې ته څه وایي وایي دې ته رشوت وایي وایي ته یې نه پېژنې یاره وایي پاکستانیان تکړه خلق دی موږ ته د رشوت چلو خو نو چې دا کارونه زموږ په دنیا کې مشهور شو اوس په سعودي کې چې سوالګري نیولي شوي دي دا سوالګري چې دا ګرځي هلته په سعودي کې ډېر شي دا د چا ایجنټانې او هغې له پیسې جمع کوي او دوی په ټیکه چې اخیستي په هغې کې په سلو کې 80 پاکستانیان دي د دې شرم نه به ته ځان څنګه بچ کړې نو دا شرم تاله ځکه جوړ شو چې دا هدایت چې راغلی ته دا نه فالو کوې چې هدایت نه فالو کوې دا جوړ شو د امریکې هغې وکیل هغه الفاظ ډېر وایي پاکستانی تو ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بھی اورېدلي چا بھی بیچ دیتے ہیں دی وجه نه د قرآن چې ما تا ته کوم پیغامونه دي دا وام او بیا خپل خبره ختمو لومبنی پیغام دا دی چې قوم دا بل الله سره تاسو وایي فانذر وربک فکبر پاسې به په ناسته کار نه کېږي دا حافظان به ولاړي دی به کار کوي دی به تراویم کوي دی به خلقو ته سبق هم ښیي دا کوم چې ترجمه کړي دا به کور خلقو ته ښیي د کور خلق به نورو خلقو ته ښیي او د رب لویي به په دنیا کې قایم وي یوه دویم چې دی بل پیغام څه دی اقرا سبق په وایي او دا سبق به د مرګه پورې وایي هسې نه چې بس کې دی دریم پیغام څه دی وتوبو الی الله جمیعا هر وخت به توبه وباسو الله ته او څلورم پیغام یې دا دی چې چېرته به تکبر نه کوې ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي فی الارض مرحا چېرته ځان ته غټ ونه ګورې ورته وایه زمانه پکې غریب سړی او زمانه پکې لاندې او کمزوری سړی نشته چېرته تکبر به نه کوې او بل دا چې په پارټۍ کې او په ډله کې شاملېږي نو د هغې خلقو په ډله کې به نه شاملېږي و هغې دپاره چې کوم آیات دی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې د چا مونځ نشته او داسې نشته او د چا د جینکو او د هلکانو شریک جلسه ده په هغې کې به نه شاملېږي ولا تطع کل حلاف چې څوک قسمونه ډېر خوري مهین چې څوک سپکې خبرې ډېرې کوي په دې فیسبوک تاسو ګورئ په دې کې به پی ټي آی والا په مولانو پسې مولانو پی ټي آی پسې داسې سپک الفاظ استعمال کړي چې ته به یې په ژبه نشي راوړی داسې تصویرونه به یې وله ورکړي دا مهین دي چې کم سړی مهیني کاسته اړه ته ډېر زیات نږدې خو الله سوی ولا تطع کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم څوک چې وړې راوړې کوي هغې سړي وهب بن منبه یو بزرګ دی یو سړي ورته ویې پلاني په تا پسې خبرې کولې هغه ورته ویې ښه شیطان ته بل څوک میلاو نه شو خبر رسانۍ دپاره ته یې نیولی چې څوک تا ته خبر را ورسوي داسې جواب ورکړه چې عمر له توبه کړي هغې باباجي ته چا وی پلاني د باندې ګزار کړی او یې تا پسې داسې خبرې کولې هغه وی هغه غشی رارتاو کړی خطا شوی په تا سخته والې راواغست زما په دې سینه کې د وټومبو حماز مشاء بنمیم مناع للخیر څوک چې د خیر کار نه مني دا سړک ولې وران دی دې کې پلانې رکاوټ دی دا ولې وران دی دې کې پلانې رکاوټ دی دا مدرسه ولې نه جوړېږي ټوله محله پې رضا ده خو پلانې پکې دی دا مناع للخیر دی دی نه سړک پرېږدي نه مدرسه پرېږدي نه جومات پرېږدي نه چې ښه امام موږ راولي هغه پرېږدي وایي د موږ ټک وچولو اوږده رکوع کوي او اوږده سجده کوي موږ له خو اقا ټک والا امام پکار دی دا مناع للخیر دی او معتد اسیم چې ګناهګاري راځئ چې صلاح وکړو چې د خدای د الله د قرآن دا پیغامونه به منو د الله د قرآن دا پیغامونه به خورو او د الله د قرآن دا پیغامونه به نافذ کوو ځکه چې دا یوازې د ثواب کتاب نه دی بلکې دا د نفاذ کتاب دی اقول قولی هذا
استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.